औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयक़ूलुल्लज़ीना आमनू लौला नुज़्ज़िलत सूरा। ददीज़ेना द सूरत मुहम्मद द्वेम बाब शोरो कई और तराखिर पोरे दे। पदे बाब के अहवाल द मुनाफिकीन जिक्र कई और या साते इज्जतमंदो हर अग सूरत चिपकम के हुक्म द क़िताल वी द जिहाद वी नु प आग सूरत के मुनाफिक खसर गंदी जका चे मुनाफिक प दग मौका बांधे खख कार कीगी और खसर गंदीगी। नु कुरान करीम हुई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयक़ूलुल्लज़ीना आमनू वही आगा कसाना आमनू के इजहार द ईमान कई प जब बांधे दामाना बना के आमनु मोमिनान ना ना इजहार द ईमान कई प जब बांधे मुनाफिक दी का ना दजरत तस्दीक खुसरा शामिल न दे नुज़काइज़े वही वयक़ूलुल्लज़ीना वही आगा कसान आमनू चे इजहार द ईमान प जब कई सोई लौला नुज़्ज़िलत सूरा वल इनदे नाजिल करे शवे यौ सूरत फ़इदा उन्ज़िलत पस हर कला चे नाजिल क्रेशी सूरत यौ सूरत मुहकमा पूख मजमून वाला मुहकमा पूख मजमून वाला सही है जी। और यकीनन उलमा हुई का ना दा मुहकमा पूख मजमून वाला दा आग सूरत ते चिपागी की चिकम हुकुम जिक्र शवे आगा हुकुम द मनसूख के दो नहीं आगा हुकुम द मनसूख के दो नहीं। और यकीनन कप आमालों के नजर वाचो नो दा से अमल सिर्फ यो द जिहाद दे चागा द न मनसूख के दो अमल द न मनसूख के दो अमल नुज़काइज़े हुई फ़इदा उन्ज़िलत पस हर कल चे नाजिल क्रेशी यौ सूरत पूख मजमून वाला वज़ुकिरा फ़ीहल क़िताल वो तफसीरिया देखा द माक़बल जुमले वजाहत कई चियरा मुहकमन समुराद दे वज़ुकिरा फ़ीहल क़िताल चे ज़िक्र वी पागी के हुक्म द क़िताल हुक्म द जिहाद नु ची हुक्म द जिहादी का ना नो ब्या ब मुनाफिक तमाशा कवा वी रअयतल्लज़ीना गोरे बात आगा कसान फी कुलूबिहिम चे पजरुन उदा हुई के मरज़ द निफाक दे यंजुरुना इलैका गोरे बात था मरज़ुन कुरान की द्रि अमराज दी यौ मरज़ जिस्मानी देगा ना और यो मरज़ ए बातिनी दे सही है जी। यो मरज़ द बदन यो मरज़ द निफाक और यो मरज़ लकद शहवत और दा द्रिवाला कुरान की जिक्र थी नो ऐसे द मरज़ न मुराद मरज़ द निफाक दे कम मरज़ दे मरज़ द निफाक। रअयतल्लज़ीना गोरे बात आगा कसान फी कुलूबिहिम चे पजरुन उदा हुई के मरज़ द निफाक दे यंजुरुना गोरी बा इलैका ताता नज़र
توجه ساته ښه پشان د نظر د آغا چا علیه من الموت پشان د نظر د آغا چا چې بیهوشي راغلی وي یا بیهودی راغلی وی علیه پاغا باندې من الموت د مرګ چې ته لکه جیا ها تاسو ته وو چې سایته وخت ها بالکل اسټاپ شي خله به واځي بټه ها لکه جیا کار ختم شوی دی ها ادا المغشی دا چې بهوشي بهودی صحیح ده جی چې په چا باندې هغه بهودي غوندې راشي که نه یا هغه بهوشي د کم بهودي کمه بهوشي من الموت د مرګ دا سترګې نو ده به هم دا سترګې بټیارې راښکلې وي هلکو جهاد نه اوري هلکه الغټ من الغټ ولو کان پیشو ساره وی جی زر به دی بیا دی ته تیاری الګو دا نوړی ده پکې نو بیا ورته تیار دی بیا به ورته زر حدیث هم پیش کی که نه حق المسلم علی المسلم مسلمان په مسلمان باندې 15 حق دی بعضې روایت کې راځي 6 دی په بعضو کې راځي چې ودي تبه د بلا زویه انکار نه کوم دی حدیث نه بالکل انکار نه کوم خو دا هم خو بس ابی ته د مرګ کلمې مه وایه الله دې لپاره ملنګان پیدا کړي دو دا د هر چا کار نه دی دا د هر چا کار نه دی دې له الله ملنګان پیدا کړي دي هغوی نه په ځان دي نه په جهان دي د هغوی صرف یو کار دی اعلی کلمت الله زما ستا په حال نه دی چې ګرم اوسي تو ټوس کرسي زما ستا په حال نه دی نو ځکه ایزې وایي ینظرونا الیکا گوری باتا تا پا نظر دا آغا چا چی بیهوشی راغلی وی علیه پاغا باندی من الموت دا مرگ دا ما شیخ بڑیر خیصل لکه جی بس وار بار خطا بس گاڑی لکه ہینڈ بریک تیواسو نمخی تزی نشاتا راسی خبر ہے ختم اکڑا نو نور به ورته اوس څه وایي نو فاولا لهم پس هلاکت دی د پاره د دوی پس تباهي د پاره د دوی طاعت وقول معروف ګڼ توجیحات دي خو زه یو 2 توجیحات کوم طاعت یعنی نطلب منکم طاعت نطلب منکم طاعتنا طلب کو ستاسونا تابداری د یو الله نطلب منکم طاعتنا طالبات نطلب نون طا لام با نطلب منکم طاعتن طلب کو ستاسونا تابداری د یو الله بس د یو الله تابداری دنه طلب کو وقول معروف او وینا خیستا یا دویمه توجیه کا وقول معروف دا مبتدا کا خبر والله راو باسا خبر جوړه کا وقول معروف وینا د نرتوب خیر غرعدا من الجزع عند فرض القتال د وینا د بزدلینا په وخت د فرضیت د جهاد وینا د نرتوب غرعدا اے د وینا د بزدلینا اے په وخت د فرضیت د قتال اے کسو کوی الکه ډیر دی وای دی کنه من سره الله دی الکه څنګه چل بکیږي وای چل بنه کیږي راوزه چیزو وینا د نرتوب او دا چې منافق نه د ټوکرې کیږي د ټوکرې کیږي د پته د جیر ایزه هو مولانا محمد امیر بجلیگر رحمه الله معروف و مشهور بجلیگر مولی سے اللہ دے پا قبر رحمتون اولی کی
هغه یو واقعه ذکر کوي خپل په دې بیاناتو کې چې یو ځوان کور ته راغی مور ته وایي ځم جهاد له مور وایي بچې چېرته ځې وایي کشمیر ته ځم وایي بچې هلته خو جنګ وایي نه پاتې کېږم ځم ښځه له ځم جهاد له وایي بچې وایي نه وایي ځه نو چې ته دومره دغه چې دې تللی کشمیر ته که نه نو هلته خو ټکار یو نو د غریب خو ټکار یې چېرته اورېدی نو چې دا ټس ټوس شو که نه نو کله یو ګټې شاته کله د وای الله وای زما وای دا خو هغه چې ټینګ دنه به وار پار خطا یو ګټې شاته پټ ناست دی زړه یې درزېږي وای زما وای زړه مې ووت ورته اوس خر لګیا دی ښه په مزو واښه خوري د چا خر ته وکت وي څومره بختور دی زما زړه بار ته راووته دې سړي نه یریږي نه ارمان دی چې دا خر زه وینو په دې کې چې یو ګوله راغله چې په خر لګېدلې ده که نه خر یې دړې وړې غورځولې دې د ګټې شاته ټوپ کړي دي یا الله شکر دی چې خر نه یم یا الله شکر دی چې خر نه یم دا ټوکه نه ده دا د ملنګانو خبرې دي داسې په ودونو کې ډزې اسانې دي چې اسمان ته ونیسه ټاکه 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 خو چې لږ ونې مخامخ شه بیا ورته بیا به آواز کوي چې کلر یې څنګه یي دا خو بل کلر دی هلکه څښا کړلی دی ځان غرق شویه ځان دې څښا کوی بیل مازه الله دې رحم وکړي نو یاد ساته دا ټوکه نه ده دا ملنګان دي ملنګان الله دې د ملنګانو په عمرونو کې خیر واچي الله دې له په عمرونو کې برکت واچي او یقینا زمونږ محسن دي ما تا په آرام پراته یو خو هغوی که نور څه نه شو کولی دعا خو ورته کوئ که نه دا دعا خو کولی شئ که نه نو ځکه ایزې وي وینا د نرتوب غوره ده د وینا د بزدلۍ نه په وخت د جهاد په وخت د فرضیت د جهاد فاذا عدم الامر پس کله چې پوخ شي حکم د جهاد پس کله چې پوخ شي حکم د جهاد فلولا صدق الله پس کچري دې خلکو رښتیا کړی وې دوی لوز د الله لکان خیر اللهم خامخا غوره به وه د پاره د دوی کچری اے فلولا پس کچری اے دی خلکو رشتیا کړی وې څه اے لوز د الله لکانا خیر لهم خامخا دا به غوره وه د پاره د دوی دا به غوره وه فهل عصیتم پس قریب ادا دا مبتدا ده فهل عصیتم پس قریب ادا پس قریب دا ان تولیتم کچری والیان شیطاسو دزمکی ان تفسدو فی الارض دا خبر دی توجہ ساتا خوا فهل عصیتم پس قریب دا کچری والیان شیطاسو ان تفسدو فی الارض دا خبر شو نو فساد با کوئی پزمکا کی فساد با کوئی پزمکا کی او یقینا کله نه چې هغه برش دغه شوی و کنه نو دا هغه وخت نه نظر دوړاو که تر دې وخته پورې د مسلمان حال وران دی دغه چې څومره هغه اولاد دي کنه هغوی هم دغه کارونه راغستي او یقینا د دې مقصد هم دا دی چې دا سرکش لغونی علاج وشي نو ځکه یې وایي فهل عصیتم پس قریبه ده کچری والیان شئ تاسو ان تفسدو فی الارض فساد با کوئی پس مکان کی او پری کوئی با صل رحمی تاسو و تقطعو مانا پری کوئی با غسوئی با ارحامکم صل رحمی تاسو او یقینا نن تو گورا کنا صل رحمی چرتا دا حدیث دا پیغمبر دے کنا مشکات کی موجود دے چې نبی علیہ السلام وی که څوک دا غواړي چې یاره زما په روزۍ کې خیر او برکت راشي
زما په عمر کې خیر او برکت راشي. نو نبی علیہ السلام یوه نسخه خوله چې د خپلوانو سره صله رحمي پاله. الله بستا په مال کې هم خیر او برکت اچي، ستا په رزق کې هم خیر او برکت اچي، او ستا په ژوند کې هم الله خیر او برکت اچي، خیر او برکت اچي. او بیا د ابن عمر سے رضی الله تعالی عنہما حدیث په بخاری کې هم موجود دی. صله رحمی دا نه ده چې یاره که تا سره څوک کوي نو ته کوي او که نه کوي نو ته نه کوي، دا خو بدل دی. صله رحمی دې ته وایي که یو سړی تا سره نه کوي ته ورسره کوه، دا صله رحمی ده. خو منګه بېشکه دین ډېر سیوا شو. الحمدلله زمونږ د پښتنو جماعتونه الحمدلله ډک پراته دي. تبلیغی جماعت کې لاړ شو ګوره زمونږ پښتانه الحمدلله سیوا دي. دغه شانتي مدارسو کې لاړ شه زمونږ د پښتنو ماشومان دا سیوا دي. خو دا یو شی رانه نه لرې کېږي. نو پښتو ده نو پښتو ده نو پښتو ده، داسې کړو چې پښتۍ لاله ماتې کړې خو نه یې پرېږدو. الله وی پښتو کوي خو د مسلمان سره مه کوه، د کافر سره وکړه. پښتو کوي د شیطان سره وکړه. دی وی نه خو زما د کچڼۍ ګوتې یار دی، که د هغه سره کوم نو دا خو هر څه وران شو. زه خو به د لا اله الا الله سره کوم. الله دې رحم وکړي. نو ځکه ایزې وایي اولئک الذین دغه کسان چې دي هغه کسان دي چې الله په دوی باندې لعنت ویلې دي. لعنهم الله لعنت ته په دوی باندې دا الله لفظي معنا دا ده پس کاڼه کړي دي دوی و اعما ابصارهم او ړندې دي سترګې د دوی. څه مقصد؟ آغا ختم الله تعالی شیخه ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم عشاوه. الله والله هغه د فهم چې کم اسباب وکنه هغه ورله بند کړي دي. د فهم اسباب سترګې دي، غوږونه دي، زړه دی، دا ورله الله بند کړه. نو چې دا ورله بند کړه نو خبره ختمه شوه کنه. نو ځکه یې وایي افلا توجہ ساتا افلا آیا دا خلق ولی سوچ نہ کئی پا مضامین دا قرآن کے امال قلوب اقفالوا ام بمانا بل یعنی بل علا قلوب بلکہ پزن عددوی بلکہ زن عددوی جرندہ کڑے شویدی اقفالها دی باندې علما پوهیږي دا ضمیر هغه قلوبن ته. نو مقصد څه دا اقفال نه دی، دا عین جنس د زړه نه دی. اشاره د مهر جباریت ته، اشاره د مهر جباریت ته. الله ول په زړونو باندې مهر د جباریت وهلی دی. ان الذين یقینا آغا کسان چې مرتد شوها علی ادبارهم پشاگان او اخپلو باندې من بعد ما تبینا پس داغینا چې اخکار شو دوی ته الهدى هدایت الهدى قرآن الشیطان شیطان خیسته کړی دی لهم دوی ته اعمال د دوی و املا لهم دو معنی دی. یا خو فائل شیطان کا نمانو کا او اخکارا کڑی دی دوی تا امیدنا و املا لهم او اخکارا کڑی دی دوی تا امیدنا غٹ غٹ. او یا فائل بعض مفسرین وی فائل اللہ کا نو بیا مانو کا و املا لهم او مولت ورکڑے دے دویلا اللہ مولت ورکڑے دے دویلا خیستہ کڑے دے. ذالکا دا بانہم پا سبب دا دے یقینا دویہا قالو چی ویل للذین آغا کسانو تا کرہو ما نزل اللہ چی بد گنلے وہا آغا قرآن چی نازل کرے دے اللہ. سویل یرا مقولہ صدا ایسا نطیعکم دائی مقولہ دا زرد چی تابداری با کوستاسو فی بعض الامر پا بعض کارونو ستاسو کی
په بعضې کارونو ستاسو کې دا چاوي منافقینو وي چاته وي یهودو ته وي چاته وي یهودو ته او کم یهود هغه بنو قریظه وغیره او دا سوي چې فی بعض الامر په بعضو کارونو ستاسو کې دا کم کارونه دي عداوت د محمد مصطفی یو دویم ناسته د جهاد نه صحیح ده جی دا چا جهاد را ادا کم ځای نه راغی ادا خو خودکشي ده ادا او وای دا د هغه ترورۍ زامن هم وي وایه مبارک شه وایه دا خو د هغه ترورۍ زامن هم وي وایه اللہ دے رحمو کی واللہ یعلمو اللہ پوا دیہا پپٹو جرگو ددوی باندی فکیفا پس سب آوی حال ددوی کلچی اخلی روحنا ددوینا الملائکتو فرختی یضربونا خلق کوئی دوی عذاب قبر نمانی منگ عذاب کٹم منو گورا لا پا کٹ کے موجود دے درست دے عذاب قبر و عذاب کټم منمو ګوره راغ لا په کټ کې دی ښه الا سای خیږي ادا دربا پې خیږي خو هسې دماغ لاله خرابی نور څه نشته بنګه 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 په دغه بنګه بنګه دی خپل دماغ هم خراب کړه زمونږ هغه هم خرابی نو څه ویایې فکیفا پس سبب حال د دوی کله چې اخلي روحونه د دوی نه ملائکه یضربونا وهبا وجوههم په مخونو د دوی باندې واتبارهم د پنځپوري شیخ القرآن معنا نشم کولی بېغیرته دي که نه منافق خدای بېغیرته او د بېغیرته سړی الى آخره کنه یو ګړز بوله په مخ ورکې یو ګړز بوله الى آخره نو خبره ختمه کنو زه به بله معنا وکمه زه به خالي تاسو ته په اشاره باندې پوه کم که نه زه به معنا کوم و ادبارهم په شاګانو د دوی باندې صحیح ده جی دا لفظي معنا ده اگر کسان ناستو یو زمونږ په ملک کې داسې بل وي زمونږ په ملک کې داسې یو زمونږ په ملک کې داسې یو پاکستانی په کوم ناسو هغې یې لکه دا پرېږده ما ته غوږ شئ وی ولې وی زمونږ په ملک کې خلک په پوزه روټۍ خوري وی په پوزه وی نه یو دوه ګوتې کته یو دوه ګوتې کته نو لازمی ده یو دوه ګوتې کته خو خوله ده نو زم و ادبارهم په شاګانو یو څلور ګوتې کته صحیح ده جی اوس پې پوه شئ یضربونا وهی به دوی په مخونو د دوی باندې و ادبارهم او په شاګانو د دوی باندې دا ولې دي یاره وی ذالکا دا بانهم په سبب د دې یقینا دوی ورپسې شوي وو ما د هغه څه چې غوسه کړی وو الله چې الله یې غوسه کړی وکره او بدئی گنلے وہاں رضوانہ رضامندیا دا اللہ فاحبط اعمالهم پس برباد شو اعمال دا دوی ام حسب الذین فی قلوبهم مرض انشاءاللہ کاللہ جون راکڑی جمعی پرس وجد دی چی یقیناً نن صرف تورسر استاسو دا وجہ پاتی شوی حالانکہ مرگری زمانگ ٹول تلی ایرپورٹ تا ذکر چی زمانگ استاذ محترم زمانگ قائد شیخ القرآن مولانا محمد طیب باہری سے اگر آروان دے ما بانیو مرگرو زورو کو خمایر نا تورسری رازی بغیر اطلاع نا چوٹی مناسب نا نو دا سبانے روزا دا بلا روزانے روزا دا با انشاءاللہ دا غول پاری جمعی پرز با انشاءاللہ بیازا درس کو ما سبا بخالی چوٹی اور زیارت کو زمانگا اخپلا چھوٹی جمعی پر از با درس کو کہ اللہ تا منظور ہے